انسان په مونځ کې سهو وشي او بیا سجده سهو هم تېره شي سلام وګرځوي دی به بیا څه کوي چې کله تا مونځ کې سلام وګرځاو په تا باندې سجده سهو په مونځ کې واجب شوې وه او تا سجده سهو ونه کړه او په مونځ کې ته د دې ځای نه والې مثلا ستاسو مسجدي 50 قدمه ته لاړې 60 100 200 300 قدمه لاړې خو تا له چا څه خبرې نه دي کړي را به شي خپله سجده سهو به وکړي او د هغې نه بعد به ستا سجده سهو ادا شي او که د چا څه دې خبرې کړې وي په مابین کې نو بیا به ته بیرته خپل مونځ وکړي واپس به بیا بیرته خپل مونځ وکړي ځکه کلام چې دی دا عند الاحناف دا په مونځ کې منسوخ دغه عمل منسوخ شوی دی کوم کې چې دا راغلی چې نبي علیه الصلاة والسلام خبرې وکړي او په خپله باندې په دې باندې ډېر روایات موجود دي اوس د دلایلو ټیم نه دی لیکن که خبرې دې د چا سره وکړي نو بیا به بیرته راشي او خپل مونځ به سره وکړي خبرې دې د چا څه نه وي کړي